چې شکمار ونیسي او ختم کړي. موږ د سی سی پی صاحب ډیره شکریا ادا کوو، ډیره ښایسته کارکردګي شروع کړې ده. ظالمانو بې ځایه ځای کې قتل کړو. ارمان خو د ټولې دنیا ته پته لګي چې هغه په زړه یو غربت راغشتی او غریب دي. هغه حالات ما ولیدو، زه چې هلته لاړم او بیا دي په ځمکه باندې پروت و. دا کم خلک چې دا واردات کوي، شوکه کوي، ډاکه کوي، سنیچنګ کوي او د بل په کور کې غم جوړي، هغه هم د چا بچي وي، د چا اولاد وي، د چا رور وي، د چا زوی وي. د هغې د پرورش خبره ده، د تعلیم خبره ده، تربیت خبره ده. بل په کور کې ډیوه بله شي او دی یې مړه کوي. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، څنګه چې په سوشل میډیا باندې څه ویډیوګانې وایرل شوې دي چې د میچني ګیټ په حدودو کې 4 کسان شکماران وویشتي دي چې په هغې کې 3 بایک یا چلولو والا دي، یو تیز رفتار ګاډي والا دي. په دې کې 2 کسان مړه دي او 2 کسان زخمی دي. په دې کې ګل محمد نومې هم وژل شوی دی، شکماران وویشتي دي، موټر سایکل هم ترې وړی دی. نن د هغې موږ ورسا سره بهادل کلي کې مروزو کې ولاړ یو. هغې سره به خبرې کوو چې څه تفصیل دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. الله پاک دې موږ تاسو د داسې غمونو نه محفوظ وساتي. غم زورور دی، ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. حوالې سره موږ نن تاسو سره خبرې کوو، تفصیلات راته ووایئ چې تاسو خبر شوئ څنګه چلو. څه ټایم ته اطلاع شوه چې یاره ستاسو ورور دلته لګېدلی او زخمي دی. موږ چې ورغلو هغه په موقع باندې وفات شوی. بیا موږ پولیس سره رابطه وکړو، هسپتال ته مو هغې نه بعد هسپتال نه پوسټمارټم دپاره د ده بچي وو او بچي وو. څو بچي دي د ده؟ یو زوی یې تقریبا 22 سال بعد ولا الله پاک زوی ورکړی. 22 سال بعد الله پاک دله زوی ورکړی و. د دې بایکې چلولو نه بغیر د ده نور څه روزګار کار و؟ نه، فی الوقت همدغه بایکې چلولو. نو په دې کې د ده څه ګزاره کېده، ژوند ګزران کېدو؟ ښه ښایسته وخت یې تېرېدو، خپل محنت یې کولو. تاسو یې ورور کېږئ؟ او زما مشر ورور و، ما نه 2 کاله مشر و. دي مابین کې یو بل زموږ فوجي ورور دی او دي بایکیه باندې مزدورۍ په نیت باندې رزق حلال په تلاش کې جمعې ورځ باندې ووتم مانځه نه بعد یعنې او هفتې شپه وه دا واقعه. اچانک موږ له اطلاع راغله ټلیفون موبایل باندې چې یاره داسې دلته زخمي پروت دی. بیا ما او دا تره زوی مې دواړه فوري طور چې کوم دی جای وقوع ورسېدو هغوی لیکن وفات و هلته کې. او دا یو خفګان یو حادثه یو نه یعنې زموږ تصور خیال کې داسې چې کوم موږ هغه نه و کړی نه د هغوی او شهید کړی شو جي هغوی چې کوم دی شهادت یو درجه الله پاک ورکړه او ظالمان دی الله پاک صفای ستاینه په دې وجه مټو کړي ورک شي چې نور داسې نقصانات چاته ونه رسوي، نور داسې ظلمونې د ظلم واقعات چې کوم دی یعنې مخې ته رانشي. زموږ دعا هم ده او د دې دپاره تعاون کولو دپاره هم تیار یو هر قسم انشاءالله زموږ د طرف چې مزید داسې کورونو باندې سیلابونه آفتونه رانشي. دا کم چې 2 شپې مخکې موږ باندې تېر شو او یا دا مزید مال اوس خبر راغو چې یاره هلته نور هم داسې په هغه موقع باندې شهادتونه شوي دي چې هغوی سره ظلم یو انتها شوې ده. یعنې د یو موټر سایکل د خاطر نه یا د یو څو چند پیسو ټوکړو دپاره چې کوم دی د هغوی د یو انسان قتل چونکې د پوره یو انسانیت قتل دی نو دا یو عظیمه ګناه هغوی په خپل سر واخیسته. اوس مقام د تپوس پوښتنې شته انشاءالله. الله عدالت دی یو د الله پاک یو خپل نظام دی غیبي، په هغې زموږ ایمان او یقین دی او داسې یو ظلم شوی دی چې زموږ سره 2 شپې مخکې د دې زموږ د دې چې یعنې څه تعاون وي څه چې یعنې داسې مزید معاملات مخې ته رانشي. دا یو دوام ده زما او دې دپاره څه تعاون انشاءالله زه کولو تیار یم په دې نیت سره چې مزید کورونه دا نقصان یعنې را برداشت نه کړي را نشي په دې باندې نور داسې. دی څو ډزه ویشتی و؟ 3 ډزه شانه لګېدلي وو جي ځای وقوع باندې فایرنګ چې کم شوی دی د شانه پې ګزار کړی دی. ملا سره د سپینل ګارډ سره 3 ډزه لګېدلي وو. د ده یو بچی دی، یو زوی یې شوی و 22 کاله، پس الله پاک د اولاد خوشحالي ورکړې وه.
بس دا یو کال یې سینې باندې ولوبولو ته 22 کاله پس چې یو اولاد الله پاک چاله ورکړي نو دا یو ډیر د خوشحالۍ ځای وي چې ملاتړ خوشحاله وو او چې هغې ډېر خوشحالۍ یو دوران و دي مخکې دې نه ډېرې بیماریانې تکلیفات تېر کړي وو او اوس الحمدلله نور صحت حوالې سره هم ښه شوي وو د بچي م ول الله پاک یو خوشحالي ورکړې وه نو یعنې ډېر یو هغه د ژوند یو ښه انداز سره د هغې وخت تېرېدو د دې چې کم مزدورۍ له یو ځوان د کور نه وځي هغه د کور ذمہوار وي مور پلار بچي یا ښځه دا هغه ته په انتظار باندې چې ماښام به زمونږ سړی کور ته راځي سیروړه به راوړي مزدوري به یې کړي او دغه د کور ډیوه به چې کومه مړه ده دا به پرې بلیږي او بیا دغه شانتې د هغه د مرګ جواب راشي او د هغه جنازه کور ته راننوځي دا مقام خو ډېر افسرده دی دې سره به تاسو ووایئ دې ډېر یو خفګان خبره ده سر دې کې یعنی دا د الفاظو کې د وینا دا چې کم په چا کومه کورنۍ تیر شي بس د هغې چې کم دی د دې هغه سکروټ او د دې هغه خفګان او د دې چې کم دی هغې محسوسولی شي دا ما باندې 2 شپې چې کم مخکې د دې هغه حالات ما ولید او زه چې هلته لاړم او بیا دې په ځمکه باندې پروت و یو هېرېدو والا یعنې نه واقعه ده تر حیات چې کوم دی زموږ په زړونو کې هغې ژوندي وي انشاءالله او دا یعنې یو غیر دغسې یو غیر اخلاقي واقعه چې کوم مخې ته راغله زموږ په هغه باندې کله ګمان کې هم داسې نه وم چې یعنې داسې یو لکه هغه ستا مشر ورور او د مشر ورور مقام د پلاري نو داغه ډېرې خبرې به تا ته یادېږي نصیحت به هم درته کړې وي مشوره به هم دله درکړې وي ښه لاره به هم درته ښودلې وي داسې کومه یو خبره تا ته یادېږي چې د هغه ډېره خاص وي روحانیت په دنیا کې هغې له الله پاک یو ډېر ښه مقام مرتبه ورکړې وه او دې حوالې سره به هغې ما له د وظایفو کمالات د ذکر د الله د نامو فضایل د هغې کمالات او هغې باندې چې الله پاک کوم هغه برکتونه کلو کړي وو د هغې به هغې راز و نیاز ما سره څه تقسیمولو چې یعنې زما هغې غوښتل چې زما توجهات پوره چې کوم دی د الله په خزانو باندې شي او د الله نه د غوښتو یو زما یو طاقت او دا کم تاثیر دی په دې کلام کې نو هغې له الله پاک د هغې ډېر برکتونه ښودلي وو د هغې فضایل د هغې برکتونه به هغې ما سره شیر کول ما نه علاوه هم هغې ډېرو دوستان ډېر چا ته څه مسایل بیمارۍ حوالې سره پریشانۍ چونکې هغې خپله یو ذاتي په هغې باندې تېره وه او د هغه تکلیفاتو د تېرېدو نه پس بیا هغې له چې کوم الله پاک د صحت یو نعمت ورکو او بیا ولا د اولاد یو نعمت ورکو نو یقینا چې هغې د الله نه د غوښتو هغه راز منتلی و او الله پرې کلو کړی و داسې برکات و هغې سره چې نن هغې نه مونږ بس محرومه شو دا کم خلک چې دا واردات کوي شوکه کوي ډاکه کوي سنیچنګ کوي او د بل په کور کې غم جوړي هغه هم د چا بچي وي د چا اولاد وي د چا رور وي د چا زوی وي د هغې د پرورش خبره ده د تعلیم خبره ده تربیت خبره ده هغه خلکو ته به تاسو څه نصیحت کول غواړئ چې د اولاد د هغې په نیک لار شي او د پردي کور نه د غم نه هغې ځان بچ کړي چې پردي په بل په کور کې ډیوه بله شي او دې یې مړه کوي بېشکه دا یو ډېره غټه بدنصیبۍ سره زموږ دا معاشره چې کومه مخامخ ده مسلسل دا واقعات چې څنګه کېږي څنګه ما سره وشو او کم شاته تېره شپه کې وشو یا ګیر چاپېره کوم واقعات کېږي نو دا 100% د الله پاک نه یره خوف یعنی ختم شوی دی او دا یره خوف به پیدا کېږي څنګه دا چې کوم دی د الله والا خلکو سره ناستې سره به دا پیدا کېږي او د الله والا مجلسونه د هغې تلاش کول او د هغې قدر طلب ادب سره چې کوم د دیندارۍ هغه نور رڼا ده نو تاسو یقین وکړئ چې هغه 100% یعنې چې زه هغې سره ځان جوړ کړم او قدردان شمه د الله والا خلکو نو بیا به انشاءالله زما د بچو بچي 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 نسلونه به زما چې کوم دی هغې به د هغې د لاس نه به کله داسې یعنې چا سره ظلم زیاتې انشاءالله هېڅ کله نه کېږي دیندارۍ نه لرې والی دی دا نور دا یو یقیني خبره ده چې کله یقین په یو دنیاوي اسبابو باندې 100% پوه شي نو بیا داسې واقعات چې کوم دی هغه رونما کېږي خامخا الله پاک دې په موږ او تاسو باندې خصوصي رحم وکړي الله پاک دې موږ او تاسو ته داسې غیبي فترونه محفوظ وساتي ورثه سره هم خبرې وکړي د هغې رشته دار ولاړ دی د سره خبرې کوو چې د څه وینا ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تاسو ډېر زیات شکرګزار یم چې میډیا والا دلته موږ له غریبانو نه راغله او باقي د غریبانو سره ظلم شوی ډېر زیات چې سی پي صاحب ډېر ښایسته کار شروع کړی دی هغه ته موږ درخواست کوو خواست کوو چې اشوکمار ونیسي او ختم یې کړي او موږ د سی پي صاحب ډېره شکریا ادا کوو ډېره ښایسته کارکردګي شروع کړې ده
زه یو غریب سړی یم پوه شې که نه دونه دواګانې ورته کوو نو دې غریبانانو باندې لږ امداد وکړي ورحم دې ورته وکړي او ستاسو زه ډېر زیات شکرګزار یم جی بالکل احسان چې کوم بایک یا به چلولو مزدوري به بچوله کوله او ترې زنانو شکمارانو وویشتو او مړې کو یو ملګري سره ولاړ یو محله اسلام آباد اوسېدونکي احسان چې کوم شکمارانو ویشتي او به موټر سایکل هم ته بوتلو ته سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام ستا نوم څه دی زمانون جمال در او څه کار کې زکه باړ کار احسان متعلق څه خبره یره دا مونږ سورز مخ کې اړې لا پارسل وړو او د سره تلیو بیا واپسې کې دا خپل مجبوری بیان کا چې زه د غربت نه ډېر تنگ راغلی یم زما سعودي لا استاد څوک د مرګرینو ملول نه زما زویم شته د مرګرینو شته زموږ لایک څه خبري ان شاء الله موږ د زره خپل هیلپ کوو مدا خبره زموږ د شوی ظالمانو به ځای کې قتل کړو سبي اسی ظلم دی چې یو سړی د کور مزدوري لروزي او بیا دغه جنازه کور ته نه نوځي نو به دا د ظلم انتها ده ظلم نه ده ظلم انتها ده د 2 روپو لپاره یو سړی ګرځي او هغه د یو سړی قتل کوي نو دا به تاسو هم پوهیږئ ټول دنیا په پوهیږي ارمان یې په زړه یوړو چې مزدوري د پاره زم او سعودي ته زم بس ارمان خو د ټول دنیا ته پته لګي چې هغه په زړه یوړو غربت راغشته غریب خپل غریبي به کوله در مزدوري به کوله جی بالکل تاسو د لوهیکینو خبرې واورېدې چې هغوی د غم نه ډلو او هغوی همدا وویلې چې زموږ د خپل رب نه امید دی چې ملزمان به زر تر زره گرفتار شي دا طبقه ډیره مظلومه طبقه ده 100-200 روپو باندې د چا هیڅ تاسو نه کیږي او که دوی سره امداد او مرسته وشي نو د چا د کور مړه ډیوه پې بلیږي د پولیس وینا ده چې زر تر زره به ملزمان گرفتار شي ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان